په یو پیر لوستلو باندې الله 50 پیدې ورکوي. په یو پیر لوستلو باندې الله 50 پیدې ورکوي. 10 ګناهونه الله معاف کوي. 10 درجه الله جنت کی بلندی. 10 نیکی الله ور عطا کوي. 10 رحمتونه د الله د جانب راځي. 10 پیر د الله د طرف نه سلام راځي. پیو صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 پیدے پرتی دی. علامہ سخاوی لکی سوک چی درود مبارک دیر دیر لولی اللہ تعالی با د گناہونو بنا د حفاظت فرمائی. سوک چی درود دیر دیر لولی اللہ با پنیکے پکولو کی توفیق ور عطا کئی. سوک چی درود مبارک دیر دیر لولی اللہ با د زندگی کی اولاد و بچوں کی برکت آچی. درود برکت ہی برکت تے. امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرمائی مونگ چی سمندلی دی پا درود مبارک کی مندلی دی. زمان دا حدیث و سند چی رسیگی امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ترسیگی. امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ آغا امام ولی اللہ خاندان شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرمائی مونگ چی سمندلی دی پا درود مبارک کی مندلی دی. للے چی پس وقت کی رتا ٹیم ملاوی گی چاہے کاروباری چاہے دکانداری چاہے لین دین والے درود مبارک لولا مینہ کود درود شریف سرا محبت کود درود سرا. مولانا عبدالغنی پولپوری رحمت اللہ علیہ فرمائی درود شریف ایک مبارک وظیفہ ہے. یہ وہ وظیفہ ہے رب فرماتا ہے میرے بندو میں یہ کرتا ہوں تو بھی کر. میں بھی کرتا ہوں میرے بندے تو بھی کر. مولانا عبدالغنی پولپوری رحمت اللہ علیہ قول دے اللہ تعالیٰ فرمائی زو او زمان ملیکی پا جناب رسول اللہ بانے دور زو زمان ملیکی یسلون. دا علماء فرمائی مندری استاذان نا اوریدلی مولانا سید سیب شیخ الحدیث سے تشریف فرمارے مندری استاذان نا اوریدلی و یسلون دا صیغہ دا مزارع دا او دا مزارع پا صیغہ کی دوام و استمرار پروتی. دوام و استمرار پروتی یعنی گویا مطلب سو کائنات وجود شتا دا کائنات سا شتا دا کائنات حسن شتا دا کائنات موجود والے شتا. اللہ وی زمان او زمان ملیکی با پا جناب رسول اللہ بانی درود مبارک وائی نو اللہ وی زیوے ما زمان ملیکی وی نو اے بندگانو تاسو امرا سروائے سمرخ کولی منتسو کوئی جی وزیفہ راکا زمان شیخ و زمان مرشد بدا سبق ورکو. مولانا عزیز الرحمن ہزاروی سے نور اللہ مرقدہو وجعل الجنت مسواو اغا براغے منتبہ سوک وزیفہ راکا مونگوی دروش شریف ہوا ننن سی بلسان وزیفہ راکا دسی نور وزیفہ راکا. زوہم دا خدا اللہ پا قرآن کے دا خدا اللہ پا قرآن کے دا دین بم بہترین وزیفہ تعالی بل صدرکم لوی وظیفہ بلا دینا بلا تعالی صدرکم خیرون دی برکتون دی عزتون دی رحمتون دی ملدا محبت تے وفادا الفت تے. او چی سو کی دیر دی لولی کنا او دا سنت اتباع کئی چی سو کی دیر دی لولی دا سنت اتباع کئی. دا اللہ پا ذات قسم یو رزبے دا زلسترگی دا جناب رسول اللہ پا چہرہ بانے کولاوشی یو رزبے دا محبوب علیہ السلام دیدار بہتا میلاوشی باغ باغ بشی باغ باغ بشی. اور جسو درود مبارک لولی انشاءاللہ دا حرمین و سفر بہتا اللہ نصیب کی عمرے برابانی اللہ کی حجون برابانی اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ نسل در نسل کال در کال بم اللہ بوزی انشاءاللہ تعالیٰ لولی درود شریف پول پمینہ دا مانزو والے درود شریف پل والے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بركة العصر قطب الاقطاب ریحان الهند زما دادا مرشد زما دادا پیر جناب مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ وجعل الجنت مسواہ اغلی کلی دی ویو عالم پلارا باندے روانو یو مجذوب ناستو دا اللہ سر پا مناجاتو کی مشغول لے. یو مجذوب ناستے دا اللہ سر پا مناجاتو کی مشغول لے. اس بتا سوراتوئی چا دا مناجات سے شیوی مولی سے نوی بیتری پیتری دی پا کراویستا لے مناجات پا کلا سبر شہر آگئے دا دین مونگ چی کم دے لکشان پا سیڑو پا شابانیو دا مونگ نبی جنو دا مونگ اکابرو کا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ کتاب لکلے لے مناجات مقبول مناجات مقبول. زمو اکابر عشقان و عشقان دا اللہ عشقان دا اللہ عشقان
لګیا به د خپل خوږ الله سره به مناجات کول، د خپل کریم او د خپل محبوب الله سره به مناجات کول. الله دې نصیب کړي. په دې وجه د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول دی، هغه ورته چا ورته وفرمایل جی جمع راغی، جی جمع راغی. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل جمع ته مرحبا ده، جمع ته مرحبا ده. چا ویل حضرت ولې؟ ویل اوږدې اوږدې شپې او لنډې لنډې ورځې، اوږدې اوږدې شپې او لنډې لنډې ورځې. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل اوږده شپه ده، نو په نیمه شپې لپاره راپاسه، ستا خوب به پوره شوی، ستا آرام به پوره شوی. د نیمې شپې راپاسه او خپل خوږ الله ته ودرېږه، خپل کریم الله ته ودرېږه، خپل مهربان الله ته ودرېږه، خپل محبوب الله ته ودرېږه. هغه چې دعوت درکوي هغه الله ته ودرېږه، هغه چې وایي ما نه وغواړه هغه الله ته ودرېږه، هغه چې مینه درکوي هغه الله ته ودرېږه. په دې اخري وخت کې د شپې او د خپل خوږ الله نه وغواړه، د خپل خوږ الله نه وغواړه، غوښتنه د خپل خوږ الله نه وکړه. اوږده شپه ده، خپل خوږ الله ته ودرېږه. لنډه ورځ ده، وایي روژه پکې ونیسه. عبدالله بن مسعود فرمایي روژه پکې ونیسه. لنډه ورځ ده، خپل محبوب الله راضي کړه، خپل کریم الله راضي کړه. عرض مې ستاسو مخې ته ده کو محترمو، الله دې زموږ مناجات زموږ نصیبه کړي. نو لګیا دی دا مجذوب مناجات کوي. اوس دغه رنګ الفاظ تقریبا په حدیثو کې د یو صحابي نه هم را نقل دي، خو زه دغه مجذوب الفاظ وایم، دغه مجذوب الفاظ وایم. بیا دغه عالم په قول باندې یو څو خبرې ستاسو مخې ته عرض کوم. مجذوب الفاظ وي، د خپل الله سره لګیا دی او سوي یا الله یا الله ایمان د خیرات را کړه، اسلام د خیرات را کړه، قرآن د خیرات را کړه، لا اله الا الله د خیرات را کړه. دا ربا د قیامت په میدان حساب را سره مکوا، ربا د قیامت په میدان باندې غریب زما مکوا. څنګه د عرش خیرات را کړه، ربا د قرنګ می خیرات جنت داخل کا. داسې و. نو دا عالم ورسره خوا کې کېناست، وایي تی بیا ووایه. هغه ورته وایي ته څوک یې چې زما او زما د معشوقې درمیان کې حایل جوړېږي؟ ته څوک یې چې زما او زما د معشوقې درمیان کې راغلې؟ ما ته خلک لیونی وایي، ما ته خلک پاگل وایي، ما خو څوک ځان سره ډوډۍ ته هم نه پرېږدي، څوک ما په حجره کې هم نه پرېږدي، خلک راته کنځلې کوي، خلک مې وهي او ته راغلی زما مخې ته ناست یې، مه کښېنه زما مخې ته، زه د خپلې معشوقې سره لګیا یم، زما او زما د معشوقې درمیان کې حایل مه جوړېږه. دا عالم ورته وایي نه تی بیا ووایه که نه، تی بیا ووایه. نو دا مجذوب هم پوه شو چې دا اهل دل دی، دا اهل دل دی، د ده د زړه دریچه کولاو ده، د ده د زړه دروازه کولاو ده، د ده د زړه دروازه سمه ده. او الله تعالی دې مونږ اهل دل جوړ کړي، مونږ دې الله اهل دل جوړ کړي. ولې دل قلب عرشي دی، وجود پرشي دی، قلب عرشي دی. د دې لپاره تمام طاقت او قوت د عرش نه راغلی، وجود الله ټول کړی پرشي دی، د دې لپاره خوراک او څښاک هم د فرش نه دی. خو دا قلب زمونږ نه ګډوډ شوی دی، دا زړه زمونږ نه ګډوډ شوی دی. قلب المؤمن عرش الرحمن، زړه د مؤمن الله وایي دا زما عرش دی، عرش. کائنات کې نه راځېږم، په عرش نه راځېږم، په کرسۍ نه راځېږم. رب وایي زه د خپل بنده په زړه کې راځېږم، رب وایي زه د خپل بنده په زړه کې راځېږم. کاش چې مونږ په خپل زړه کې خپل خوږ الله له ځای ورکړی، خپل محبوب الله له ځای ورکړی. مونږ د خپل زړه نه کباړستان ساز کړی دی، کباړستان، تکبر، غرور، نشا، شهوات، حب جاه، حب شهوات، دا غیبات، چغلی، دا ټول د یو بل نه نفرت، دا ټول په زړه کې دننه پروت دی. الله وایي دا زما ځای دی، دا تا پکې سره دننه کړي دي. الله وایي دا زما د محبت ځای دی، الله وایي دا زما د مینې ځای دی، الله وایي دا زما د وفا ځای دی. فرمایي شیطان چې راغی آدم علیه السلام وجود له، نو په دې ټول وجود کې ګرځېدل چې ټنګ به ولګې، ټنګ به ورکو نو هغه ځای به ټنګ نارې کړو، یاره ویل دې ځای کې دې چکون دی. بیا به بل ځای کې ټنګ ورکو، هغې به یو ټنګ نارې کړو، یاره ویل دې ځای کې هم دې چکون دی. نو دې زړه له چې کله راغی که نه، دې زړه له چې ټنګ ورکو نو دې اواز ونه کړو، دې زړه اواز ونه کړو. شیطان ورته رسي ودرېدو چې په ټول وجود کې چې کم دی د مطلب ځای هم دا دی، د مطلب ځای هم دا دی، د وقار ځای هم دا دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دې ټیکو نو ټول بدن به ټیکي، او چې دې ورانو نو ټول بدن به.
دا ټیکول غواړي. دا زموږ جګړې چې کوم دی دې د لاسه دي. الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے. دا زی خراب دی یار. امام حسن بصری فرمائی ذهب الوفاء ذهاب انس الذاهب والناس بين تخايل ومآرب يعيشون بينهم المودة والوفاء وقلوبهم محشورة بعقارب. ذهب الوفاء ذهاب انس الذاهب والناس بين تخايل ومآرب يعيشون بينهم المودة والوفاء وقلوبهم محشورة بعقارب. چرے یو بل سر میلاوی کی خاندی، چرے یو بل سر میلاوی کی مینہ گئی، چرے یو بل سر میلاوی کی غاڑ میلاوی. وقلوبهم محشورة بعقارب او پزړه یو بل تلړمانان پرات دي، پزړه کې یو بل تلړمانان پرات دي. خان دی یو بل ته پړه کې وي کنده د لګورم چې دا وګې دې ماته کم، زه به در لګورم چې دا ملا دې ماته کم، او چې میلاو شي یو بل ته خان دي. داسې دا کنه ده، داسې دا په یو صف کې به یو قلب سړی پیدا نه کړي، یو قلب والا صف کې ولاو د هغه سر نه دې سره پورې یو قلب یو مینې والا محبت والا سړی میلاو نه. په جومات کې نفرت کوي. زم چې په جومات کې کله پیزار وباسي او پیزار غورځي نو د زړه نه د جومات په پیزار ځای کې نفرت، حسد، بغض، کینه م ګزاره کوي. یوازې پیزار نه، پیزار دې پرېښود، زړه دې نفرت نه ډک راوړو، پیزار دې پرېښود، حسد دې راوړو، پیزار دې پرېښود، کینه دې راوړه، پیزار دې پرېښود، تکبر دې راوړو. نه نه، پیزار دې ویستو، د دې زړه نه تکبر وباسه، غرور وباسه، حسد وباسه، کینه وباسه، بیا جومات ته راننوځه او دعا ووایه. ته ګوره چې دا مونځ بیا څنګه مونځ دی، ته ګوره چې دا بیا مونځ، دا مونځ څنګه مونځ دی. زمونږ مونځ ځکه مونځ نه دی، زمونږ مونځ ځکه مونځ نه دی. دل میں خدا کا ہونا ضروری ہے اقبال. علامه اقبال ګوره تصوف کې تکړه سړی و، هغه چا د هغه اشعار وکتل. ته ته وایې که تیار صوفي دی، علامه اقبال نے تو کہ تیار صوفی دے، تیار صوفی. دل میں خدا کا ہونا ضروری ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. رقم زیدے یار، رقم زیدے اور تندے رقم زیدے لگے دے یار. ولیکن ینظر الى قلوبکم، علاوہ رسارم لو، علاوہ رسارم لو، نظر اللہ رب آنے دے. بہر اللہ خبر رانا بلخوالا عرض میں دا کہو مجذوب قتل چدا اہل دل دے، اہل دل دے. نو توی میرا تو ہے بیا بیا دیتے ہوئے نگو تا بیا شروع کر اللہ اللہ. ایمان دے خیراتی را کرے دے، اسلام دے خیراتی را کرے دے، قرآن دے خیراتی را کرے دے، لا الہ الا اللہ دے خیراتی را کرے. رب دا قیامت بمیدان میں خیراتی جنت دا داخل کا. دا عالم دا تندے و تخول کو دیکھ پلی سینی تیرا نزدیک ہوئے رشیہ دی بوئے، رشیہ دی ہوئے. ننچ برے چمن بانے خزان دے، ننچ برے گلستان بانے خزان دے، ننچ رے بلبلان قطر قطر شول، ننچ رے بلبلان ٹوٹے ٹوٹے شول، ننچ رے دا بلبلان این روان دا د اینی تپوس نشتا، د چمن دورا دے دو تپوس نشتا، د دے گلانو در ریزہ ریزہ کے دو تپوس نشتا. چمن دک بلبلان قطر قطر کیگی، واللہ مفترات قرآن میں لاؤ، واللہ مفترات اسلام میں لاؤ، واللہ مفترات لا الہ الا اللہ میں لاؤ. قدر ذکر نشتا چی مفتد اللذیرات میں لاؤ دے. کاکا مبی لاؤ دے، کاکا مبی لاؤ دے. ما پریشان اپلاق نہ دے سکلے، ما پریشان گزار نہ دے سکلے، ما پہ آہ نہ دے سکلے کہ درد میں پہ سکلے. ہزاروں سال نرگس
अपने भी नूरी पे रोती है, हजारों साल नरगस अपने भी नूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। यव यव चे पैदा किए नो देर दर्द दे। टोल पाकिस्तान ने माले शेख हसन जान पैदा की, टोल पाकिस्तान ने मौलाना शमीउल हक माले पैदा की, टोल पाकिस्तान ने कि माले निजामुद्दीन शामज़ई पैदा की, टोल पाकिस्तान ने कि माले मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद पैदा की, टोल पाकिस्तान ने कि माले मौलाना खालिद महमूद सुमरो पैदा की। हजारों साल पसिपुश दयो तालिब, पसिपुश दयो आलम, यो अजीम दर्दुना, यो अजीम आहुना, यो खूनचका दास्तान प्रोत दे दागे न बाद यो तालिब राजी उस्ता पर जुमात की अल्लाह अकबर सदा लगी ऐसे न रहे तकलीफों ने बाने रहे। मा खबर ने दखपले मासेना मादा अकदार कतली दी नारा सोच कतले रे और दा याद सातल प्रकार दी। जो लोग अपनी माजी को भूल जाते हैं, जो लोग अपनी माजी को भूल जाते हैं, वो मुस्तकबिल के कामयाब तरीन लोग नहीं बन सकते। जो लोग अपने माजी को भूल जाते हैं, नन माजी मा कोड़ादान ता गुजारा करेगा, नन माजी मा रखपल खपोलान दे रोन डाला, नन माजी के कम दिमाग और वाला नमी नौजवान तयाद दा, नमी मशर तयाद दा। अल्लामा इकबाल कुर्तबा कता, गरनाते कता, अलहमरा कतला, जामी मस्जिद कुर्तबा चिपल जरगुल कसान बपागे की अल्लाह अकबर सदा लगो, जामी मस्जिद कुर्तबा चिपागे के इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह द हदीस दर्स रखो, अल्लामा अशबीली रहमतुल्लाह अलैहि बा द अल्लाह अल्लाह सदा लगवाला, खानका ही खानकावा द इल्म और द इरफान मरकजो नन लाचा पजामी मस्जिद कुर्तबा के द अल्लाह अकबर आवाज नशिकवले। जामी मस्जिद कुर्तबा वो सवकाल द इस्लाम रणाली जलदा, वो सवकाल आगे द अल्लाह अल्लाह आवाज हो, वो सवकाल बाकी द हदीस जिकम द सदा वा। अल्लामा इकबाल चलाल वे कतल तलाश से जमाद नौजवान ने तपोसु का चे तारिक बिन जियाद कोर प्रेखौद, औलाद प्रेखौद, बची प्रेखौदल, खानदान प्रेखौद, न दसे प्रे न खौदल, दसे प्रे न खौदल चे बिया बरसी, दसे प्रे न खौदल चे बिया कदम राखी, दसे प्रे न खौदल चे बिया बे मोर और प्लार और खानदान राशि ना किश्ते वसवला या बद अल्लायम या बपरे वतन के मोहम्मद रसूलुल्लाह निजामी बस नजम कोरता वापस, नजम कोरता वापस। आगा कुर्बानी चे अंदलुस मा तरा को नमुंग ब तारीख पढ़ावल, तारीख बमुंग कतो द तारीख औराक मुंग हैरान को चे अंदलुस मुंग नतलो, स्पेन मुंग नतलो, नवल पा इस्लामी कुव्वत नो, इस्लामी ताकत नो याद साता आगा वक्त के द टोल द बिग एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड, बिग एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड सुल्तानत उस्मानिया, बिग एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड सुल्तानत उस्मानिया मौजूद वो माना अंदलुस रवानो, माना अंदलुस लाड़, माना अंदलुस लाड़ मुंगलता बसंग चे अंदलुस लो और दुमरा इस्लामी स्टेट, दुमरा इस्लामी ताकत और दुमरा इस्लामी कुव्वत वो तलोरा नदा संगा नन अगमा पैनुल यकीन बाने वकता चे फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस रान रवान दे वल इस्लामी ताकतुन निष्ठा, इस्लामी कुव्वतुन निष्ठा द तारीख द माज़ेगा औराक नन मा पैनुल यकीन वकतल मा बस्तर को बाने वकतल चला कई जब पर माज़े बाने पर सोच और फिक्र के प्रयोतम फाग सोच और फिक्र नन जमा खत्म नन दा प्लार जरा मा वावरेदा, नन दा मोर जरा मा वावरेदा, नन दा स्पिनगिरी जरा मा वावरेदा चे माशुमान तलग्यारे बच्चो चे जनाब रसूलुल्लाह ला वर्षे न पैगंबर तो हुआ है चे तासु कतरा कतरा के दे मुंह कतरा कतरा के दू टोल खल्को जमुन तमाशा का वाला सोक जमुन इमदाद लन रातल हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह हुआ है दवान लिहाद सरदार द तारीख का पाड़ी माओ कतल, द तारीख का औराक माओ कतल अब याद साता तारीख बलिकिदा, तारीख बलिकिदा, तारीख बलिकिदा चिलाशु न रवानु कतरा कतरा वजूदु न रवानु मारा मारा बस्मा बची रवानु तारीख बलिकी मुसलमानानु फेस्टिवल कवले, मुसलमानानु संदर वेले, मुसलमानानु गाने बजाने वेले आगा बच्चों बजरा गाने कवले, बच्चों बजरा गाने कवले चाहे यो माशूम हुई कना यो माशूम हुई माल अल्लाह मर गरावली मोर्शम हो गया तो बकबर की मोर्श लो जगह
مالا تصویر مالا زما جامع نشتا، مالا تصویر مالا زما جامع نشتا. د تاریخ اوراق بنا لیکي، د تاریخ پاڼه بنا لیکي چې سټیټ هو، حاکم هو، بادشاهي وا. ولې زمانه لاړ؟ ولې لاړ؟ عرض مستاسو مخې ته دا کوم محترمو علامه اقبال چې د هغه ځای نه راغی نو په جړاش الحمراء قرطبه غرناطه د هغې چې وکتل نو په جړا سوی هم کون ہے، ہم کون ہے کیا ہے باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کا کوئی بھی ادا یاد نہیں. ہم کون ہے کیا ہے باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کا کوئی بھی ادا یاد نہیں. ہے اگر یاد تو انگریز کی ترانے ہیں یاد، ہے اگر یاد تو انگریز کی ترانے ہیں یاد، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل ہم، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل ہم. کتنے سنگ دل ہے کہ بس رسم حیا یاد نہیں. ہم کون ہیں کیا ہے باخدا یاد نہیں. ماما زهره کړی دا زه څوک یم، زه د چا یم، زما آیډیل څوک دی؟ زما آیډیل شکسپیر نه دی، زما آیډیل چرچل نه دی، زما آیډیل آینسټاین نه دی، زما آیډیل نیوټن نه دی، زما آیډیل محمد رسول الله، زما آیډیل ابوبکر صدیق، زما آیډیل عمر فاروق، زما آیډیل عثمان ذی النورین، زما آیډیل علی المرتضی، زما آیډیل حسنین. ما خپل اکابر مشران هیر کړي دي. ہم کون ہیں کیا ہے باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کا کوئی بھی ادا یاد نہیں. ما یې کړی دا، ما ته پته نشته چې ما ته مدرسه میلاو شو څنګه، ما ته قرآن میلاو شو څنګه، ما ته لا اله الا الله میلاو شو څنګه. خلیفہ دے د بغداد نبار سرمن رائے د ځان د پاره چې کوم د دارالخلافه جوړه کړه، دارالخلافه جوړه کړه. بادشاہ وقت کې ناس د معتزله او دور دی، دا هغه دور شدید ترین مسله باره کې وه چې قرآن مخلوق دی. صدارتی آرډیننس، صدارتی حکم نامه وه. بادشاہ وقت د زمانه اهل سنت والجماعت عالم احمد بن نصر خزاعی رحمه الله را غوښتو ځان ته مخامخ ودرو. سرمن رای بغداد نبار ورته وی قرآن باره کې دې څه رایه ده، قرآن باره کې دې څه رایه ده؟ هغه ورته وی بادشاه واورم القرآن کلام الله، بادشاہ واورا قرآن دا اللہ تعالی کلام دے، دا مخلوق نہ دے، دا ازلی دے، دا ابدی دے. قرآن مجید مخلوق نہ دے، دا دا خالق کلام دے. بادشاہ ترشو قتل ول صدارتی آرڈیننس خلاف ورزی کے قرآن بارہ کے دا ہوا ہے چدا مخلوق دے، ورنہ صدارتی آرڈیننس خلاف ورزی سرا ستان سر جدا کے لیشی، سر برن اوام، سر برن لیاکم. احمد بن نصر خزاعی رحمه اللہ بادشاہ توسوی مخامخ مخامخ مرگ دے، مخامخ مرگ دے، مخامخ تردا. وہ افضل الجہاد کلمت الحق عند السلطان الجائر. افضل جہاد، افضل جہاد کلمت الحق دا جابر او دا ظالم مختویل دا افضل جہاد دے. میدان کارزار کی خوبت تمرے او هغه بمري، دا هغه سرم ټوپک ستا سرم ټوپک، دا هغه سرم توره ستا سرم توره. ستا مرګ کې هم شک دی او دا هغه مرګ کې هم شک دی. ته به هغه مرګ کوې او هغه به تا مړ کوي. مفسرین محدثین فرمایي افضل جهاد کلمت الحق ته ولې ویلی شي؟ افضل الجهاد و دا میدان کارزار چې دی، میدان جهاد چې دی، محدثین فرمایي افضل الجهاد کلمت الحق عند السلطان الجائر. په دې وجه باندې چې د بادشاه مخې ته چې ولاړ یې د بادشاه په مرګ کې شک دی او ستا مرګ حق دی. د بادشاه سره طاقت دی او ستا سره نشته، د بادشاه سره قوت دی او ستا سره نشته، د بادشاه لاس کې توره ده او ته داسې ولاړ یې،
دقه وقت کی کلمت الحق ویل افضل جهاد ده، افضل جهاد ده. او دا افضل جهاد دا رنگ چی ما تخکاری، ما تا علماء خکاری، علماء ما تا علماء دیوبند خکاری، ما تا علماء دیوبند اولاد خکاری، ما تا علماء دیوبند بچی خکاری، ما تا علماء دیوبند روحانی بچی خکاری. برسر میدان کلمت الحق چویل دا کپرنگ شیخ الهند کرے، کپرنگ شیخ الهند کرے، کپرنگ مولانا زکریا کرے، کپرنگ مولانا الیاس کرے، کپرنگ مولانا عبدالحق کرے، کپرنگ مولانا غلام غوث زاروی کرے، کپرنگ کم دے رغا دا مولانا شفیع کرے، کاغا پرنگ کی نن موتا تا موجود راغلے دے دا مفتی محمود رحمہ اللہ پرنگ کے دے کلمت الحق عند السلطان الجائر. دا ظالم بادشاہ مخت کلمہ حق ویل دا علماء شان و بریتا و عظمت راغلے. بادشاہ تو اس سر دن جدا کو، سر دن عوام ہو تو اس سر جدا کا، دا قرآن نبو جدا نشم، سر جدا کا دا اللہ دا کلام نبو جدا نشم. بادشاہ تور رویستلا دا بادشاہ سر چکم دے دا بادشاہ مولا ناستو، مفتی ناستو، احمد بن ابی داود آتا راسے ہوگا دل قاضی صاحب سوکو، مفتی صاحب سوکو، چیف جسٹس صاحب سوکو. اخو دا بادشاہ ہونا، دا بادشاہ مولا ہو، خدا دا بادشاہ دا مولا نہ ہو ساتا. وایا امین وایا، خدا دا بادشاہ دا مولا نہ ہو ساتا. چی بادشاہ ہو تو سٹ دیوی یس سر، چی بادشاہ ہو تو سٹین دیوی یس سر، بادشاہ ہو تو روا وی پرون نہ روا، پرون روا نن نہ روا، نن نہ روا پرون روا. بادشاہ کے ہاں میں ہاں ملانے والے داغینم اللہ اساتا. اللہ ہم دا علماء حقا اسر لرا، اللہ ہم دا علماء حقا اسر لرا. عرض مستاسو مخطدا کو دسی ہوتا ہوگا دل سوکو ویل جی سر تین جدا کا، سر تین جدا کا. ظالم بادشاہ ودرد تورے لاس کے روا غستا. خلقوی علماء سوکڑا، ملیان سکڑی دی، عالمان سکڑی دی، عالمان قربانے کتری نی دی. ماتا تو ویل چی مازی تا تا معلوم ندا، نہ دا ماضی دا خوشکا داستان تا معلوم دے، نہ دا ماضی دا آہ و درد تا معلوم دے، نہ دا ماضی دا وین تا معلوم دا، نہ دا ماضی دا کم دے دا اوخ کی تا معلوم دی. برا دربار دے، وزراء ناس، حکماء ناس. بادشاہ تورا پور تکلا، بادشاہ تورا دا سلاس کی اونی والا ورطوی احمد بن سر خزائی رحمہ اللہ تا صدانت دی آندیننس دا دے قرآن تا مخلوق آیا. احمد بن سر خزائی رحمہ اللہ تا فرمائی بادشاہ سر میں جدا کا، تن میں قطر قطر کا، وجود میں ٹوٹے ٹوٹے کا. وہ بادشاہ وارا تنب میں دا سر نہ جدا کی، اندامونا میں دا وجود نہ جدا کی. خزما دا ہر وجود دا ہر اندام نہ با آواز رازی القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن دا اللہ کلام دے، دا مخلوق نہ دے. آواز برازی. بادشاہ ظالم اولگے تورے رواغستان سر تین جدا کو، سر التپریوتو دا عالم تنا دل تپریوتا، سر التپریوتو برا دربار تماشے گئی. دا پیغمبر دا وارث سر جداش، دا امام الانبیاء دا وارث سر جداش، دا حدیث دا استاذ سر جداشو، دا لا الہ الا اللہ مہم سر جداشو. وجودی دا قرآن مینے کی ورکو، وجودی دا قرآن محبت کی ورکو، وجودی دا قرآن وفا کی ورکو، وجودی دا قرآن الفت کی ورکو. تندل تپرتا سر التپروت. آواز کو بادشاہ سو کو دا بادشاہ ملا آواز کو جی دا سر دا بغداد پچوک کی زورن کا. سوچ قرآن تا مخلوق نوی نو سر بے دا بغداد چوک کی زورن وی. بادشاہ صدارتی انڈیننس جاری کو ویدہ احمد بن نصر خزائی رحمت اللہ علیہ سر دا بغداد چوک کی زورن کی. دار السلام، دار السلام. احمد بن نصر خزائی رحمت اللہ علیہ سر دا بغداد پا چوک کی زورنش. زکہانی ویمتی آوری نما سر احساس تو نتا سر احساس نتا سر فکر شتاو نما سر فکر. متاع کارواں خو نقصان نہ دے. علامہ ہوئی متاع کارواں خو نقصان نہ دے، خود کاروان نچ احساس لال عظیم نقصان دا دے.
نه تا سره احساس شته نه ما سره احساس شته، نه تا سره درد شته نه ما سره درد شته. چې دا سر جدا شو دا څوک و؟ دا تنې چې پاتې شو دا څوک و؟ د ده په شونډو خو د پیغمبر حدیث و، د ده په شونډو خو د قال رسول الله صدا وه، د ده په شونډو باندې خو د قرآن مجید تفسیر او تشریح وه. هغه د پیغمبر وارث د هغه سر د بغداد په چوک کې. علامه ابن جوزي رحمه الله لیکلي دي یو عالم وایي چې د الله په ذات مې قسمي وامې اورېدل چې د دې سر نه د الله د قرآن د تلاوت اواز راځي، د سر د قرآن د تلاوت اواز راځي. دا عالم وایي د نیمې شپې لاړم، حکومتي ذرایع ترې ګیر چاپېره پرتې دي او سر د بغداد په چوک کې ځوړند دی، بغداد په چوک کې ځوړند دی. تمام بغداد تماشه کوي، مخلوق یې تماشه کوي، مخلوق یې نظاره کوي. د عالم فرمایي زه د نیمې شپې ورغلم، چې نیمې شپې ورغلم د سر ته مخامخ ودرېدم. دا عالم قسم خوري، علامه ابن جوزي لیکلي دي، دا عالم قسم خوري چې د الله په لوی خدای مې د قسم وي چې دغه سر نه د قرآن د تلاوت اواز را شروع شو. زه ورته ولاړم شروع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. گویا درس راکو، گویا سبق راکو، مولی سے واورا، عالم واورا، قاری واورا، حافظ واورا، مسلمان واورا. تش پا کلمہ بان اخلاصی دل نشتا، تش چکن دے پا مسلمانے دو بان اخلاصی دل نشتا. امتحان برازی، درد برازی، تکلیف برازی، تکلیفونه برداشت کوان. تش کلمه نه ده چې کلمه دې وویله او د جنت ټیکهدار جوړ شوی، کلمه دې وویله او لاړې جنت ته داخل شي. امتحان برازي، درد برازي، تکلیف برازي. سر جدا تنه په سر ملرای کې پراته وه، سر د بغداد په چوک کې ځوړن. قرباني ورکړه د پیسو د پاره نه، د دولت د پاره نه، د جاګیر د پاره نه، د حکومت د پاره نه، د وزارت د پاره نه، والله قرباني ورکړله د الله د عظیم قرآن د پاره. علامه دمیری رحمت الله علیه لیکلی دي یو عالم فرمایي چې ما د شپې خوب ولیدو، په خوب کې ګورم احمد بن نصر خزاعي رحمه الله مې وکتو جنت کې ګرځي، جنت کې ګرځي، جنت مزین محلاتو کې ګرځي. ما په आवाज وکړ چې حضرت الله د سره څه وکړل، حضرت الله د سره څه وکړل. احمد بن نصر خزاعي رحمت الله علیه راته وفرمایل الله را سره مینه وکړه او جنت ته داخل کړم، الله را سره مینه وکړه او جنت ته داخل کړم. خو په جنت کې یو عجیبه وشوله او د حضرت څه وشو؟ وایي په جنت کې د دواړو جهانو سردار راغی، محمد رسول الله راغی، امام الانبیاء راغی. احمد بن نصر خزاعي فرمایي وایي ما ورمنډه کړه چې د حبیب سره به میله وکړم. وایي د دواړو جهانو سردار رانه مخ واړو، ایسته رانه لاړ، محبوب رانه مخ واړو او رانه لاړ. وایي خفه شوم چې الله زما د قرباني نه ده، زما د قرباني قبول نه ده چې د دواړو جهانو سردار رانه چهره واړوله، محبوب رانه مخ واړو. ودردېدم. وی لږ وخت بعد د دواړو جهانو سردار بیا تشریف راوړو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا تشریف راوړو. وی زر مې ورمنډه کړله، لاس مې ونیول او په لاسو مې خوله کېښوده. د الله حبیب ویل زما قرباني په حقه نه ده، زما قرباني په حقه نه ده. وی د دواړو جهانو سردار راته وفرمیل چې ستا قرباني په حقه ده، ځکه و تا ته جنت میلاو دی، خو ستا نه مې ځکه مخ واړو چې تا نه رال حیا ما له حیا ما چې حضرت پوه نه شو. د دواړو جهانو سردار راته وفرمیل چې دا تا نه چا سر جدا کړی دی دا زما د خاندان پرشته کې دی، دا زما د خاندان پرشته کې دی. نو چې ته راته مخامخ شوې ځکه مې نه مخ واړو چې ما له حیا راله چې زما د خاندان رشته دار زما د وارث نه سر جدا کړي، د عالم نه سر جدا کړي، ما له حیا راله ځکه مې نه مخ واړو. عرض مې ستا مخې ته کوو، یو خونچګار داستان، یو آهونه، یو دردونه، یو تکلیفونه دا پراته دي په دې پسې پوش
ځکه ما ته مدرسه میلاو ده، ځکه ما ته درس د قرآن میلاو دی، ځکه ما ته حدیث میلاو دی، ځکه ما ته پټکۍ میلاو دی، ځکه ما ته حیا میلاو ده، ځکه ما ته چادر میلاو دی، ځکه زما چاردیواري ټیک ده، ځکه زما د حیا درس شته، ځکه زما د حیا سبق شته، ځکه زما د حیا او د الفت او د مینې او د محبت د یو بل سره وفا او د الفت درس ژوندی دی. پسې پوش یو خونچکا داستان په دې پسې پروت. وروسته به یې پسې مفت نړۍ میلاو شوې. نن چې کوم دی مولانا صاحب دا علما څومره ناست دي الحمدلله. هاشمیه مدرسه کولاو کړې ده، په لږ ځای کې کولاو کړې ده. وړوکی شان ځای دی چې هغوی پکې پروګرام هم نشي کولی، خلک پکې راتلی نشي. وړوکی جومات، وړوکی ځای، خو دا ګلدستې درته څنګه لګولې ده؟ دا ګلدستې درته څنګه لګولې؟ ګلدسته درته څنګه؟ دواړه طرف ته وګوره. نوجوان، ماشوم، ستا ګلستان، ستا مستقبل او د مستقبل چمک دا دمک دا ستارې وګوره. خلک وایي مولیانو څه وکړل؟ زه قسم دی مولا چې څه کوي هغه خان او نواب او ملک نشي کولی، سردار نشي کولی. قربانۍ د دوی دي، جلا د دوی ده. اوس د مولي صاحب خبره وکړله، د کراچۍ نه جماعت راغلی و زموږ علاقې ته. جماعت چې کله راغی نو ما نه تپوس وکړو، ما ته مولي صاحب تنخواه دلته څومره ده؟ دا تقریبا 2015 خبره ما ورته 5000 روپۍ تنخواه لري امام. بل نه مړه دا زه منم نه. مې 5000 ته ولې نه منې؟ مې منم که نه منې د حاجي صاحب نه تپوس وکړه چې څومره ورکوي د ملا صاحب نه نه ویلي شوی چې 5000 مې او 5000 نه ته والله مې والله 5000 روپۍ تنخواه ده، 15000 روپۍ تنخواه نه ویل په دې باندې دې تمام میاشت مې تیري، بچو اولاد مې تیري، غم خادي مې تیري. هغه ما ته وایي د سترګو کې اوښکې رالې، وایي ما کې د علمای دیوبند بچي مړه شوي دي خو په صوبه سرحد کې لا ژوندي دي. ما هم ویل که د علمای دیوبند بچي مړه شوي دي. نن مې په مدرسه کې وکتل چې 2000 روپۍ په مدرسه کې تنخواه د یو استاد د ورځې قرآن او حدیث خي. د الله کلام خي. زه په دې لاره باندې روان یم بیانون لزم تسلسل سره مې سفري. نو دا ماشومان وګورم نو دا لوښي راغستي او زه چې کوم دی وظیفه راټولې دا واړه واړه. نو زه یې ګاډي والا ته ته ورته لږ ودرېږه، ته ورته لږ ودرېږه. هغه وایي تادي ده، زه یم چې تادي دي خو دوی ته ودرېږه. دا هغه خلک دی چې دا کله راځي نو د اسمان نه الله فرشتې رالیږي دي د خپو د لاندې وزرې خورې کوي وزرې. او حقه طالب راشي او بیا په کوڅه کې ودرېږي وایي زه د قرآن طالب یم ماله ډوډۍ راکړه، زه د قرآن طالب یم ماله ډوډۍ راکړه. ستا دا پیسې د څه دپاره دي؟ ولې د قرآن طالب دې مجبوره کړو چې تا خپلې کوڅې ته ودرولې دي؟ ولې د قرآن طالب دې مجبوره کړو چې ستا په کوڅه کې هغه وازونه کوي زه د قرآن طالب یم؟ د انګرېز دپاره پیسې شته، د انګرېز د سبق دپاره پیسې شته، د هغې دپاره دولت شته. که نشته نو زما د قرآن د طالب دپاره نشته، د حدیثو د لوستونکي دپاره نشته. زه هغه شوم چې مدرسه مې مجبوره کړه، زه هغه شوم چې دا پټکي والا ما مجبوره زما دیر کې بیان و اپر دیر کې بیان و. په واړی کې مې خپل استاد محترم ولیدو، واړی کې مې استاد محترم ولیدو. نو رنګ مې پسې وکړو، مې حضرت دې دوکان ته مې څوک ولیدل تاسو خو نه؟ راته ویل او بچوړی زه یم. مې حضرت زه روان یم اپر دیر کې بیان دی. حضرت زه درګرځم له خدمت کول مې مقصود دی، ستاسو خدمت وکړم، له خدمت وکړم. ما ته ویل بچې تا باندې ناوخته کېږي او ته ځه سپین ږیری عالم. ما پوښتنه ترې وکړه، مې حضرت بیان ته راغلی یې، جلسې ته راغلی یې، څه دي؟ ما ته ویل نه بچې جلسې ته نه یم راغلی، چندې ته راغلی یم، چنده وړم. دوکان ته ولاړو، سپین ږیری عالم چې د چا په شونډو د قال رسول الله صدای دوکان ته ولاړو، هغه چنده وړله. ما سره د قرآن طالب دی، ماله چنده راکړي. زه پښتون ولې داسې شوم چې پټکي والا ما خپل دوکان ته ودرم؟ د پښتون ولې داسې شوم چې عالم ما خپلې کوڅې ته ودرو؟ سعدي بابا دروازه کې आवाज وشو، سعدي بابا راووت چې وی کتل ګهرا یارې ولاړو، ګهرا دوست ولاړو. ورته وکتل ویل ولې څه وی راته؟ سعدي بابا ته وی اشنا کور کې د درک د خوراک نه لګي، اشنا کور کې هېڅ هم نشته دی، لږ څه راکړاله چې کور ته خو مې څه راوړم. سعدي بابا زر منډې کړلې چې څه وله په لاس ورتل سمدستي چې کوم دی پیسې راوړې ورلې ورکړې. چې دروازه بنده کړه سعدي په چغو په ژړا شي، چغو په ژړا شي. بیبي ورته آواز وکړو ویل خاونده
پیسې دې ورکړې نو جاړې ولې بیا دله نه درکوي. سعدي ورته وویل نه په دې نه جاړم، مال دې بیا نه راکړي. جاړم په دې زه څنګه دوست یم، چې هغه دوست مې محتاج شو زما کوڅې له راغی. کاش زما دوستي داسې وی چې زه پرې پوه شوی زه د کوڅې له تللی وی. دا زما کوڅې له راغلی. عجیبه دوستي ده، زم عجیبه مینه ده، عجیبه محبت ده. چې د قرآن طالب مونږه کوڅه کې ګرځو، د قرآن عالم دا مونږ په کوڅه کې ګرځو. والله دوست محمد قریشي رحمه الله نقشبند سلسله ډېر لوی ولی الله دی، ډېر عظیم شخصیت دی. د خپلې طالبۍ واقعه بیانې، وایي زما طالبي وه نو چې کوم دی کې مې طالبي وه هلته زما روټۍ انتظام ختم شو، زما د روټۍ انتظام نه میلاوې د ډوډۍ. نو یو ورځ راووتم لاغر کمزوری راسې روان وم، نو په لاره کې یو ابۍ ولاړه وه، یو بوډۍ ولاړه وه. وی اواز وکړو چې یا طالبه دا ته ولې رسې چې کوم دی لاغر کمزوری روانې، دا ولې علم دې پوره شو؟ ما ورته وویل چې مور علم نه دی پوره شوی، خو نن سویمه ورځ ده چې په لوږه باندې یم، څه ویلی شم نه ګرځېدی شم او نه څه ویلی شم. وی هغه مور راته وی چې ای طالبه زه په دې کور کې مزدوري کوم، طالبه ما ته 2 ډوډۍ میلاویږي غرمه، 2 ډوډۍ میلاویږي ماښام له. ای طالبه ته داسې وکړه چې غرمه راځه زه درتلی نه شم، یو ډوډۍ ستا شو یو زما شو، ماښام هم راځه او غرمه هم راځه، خیر دی یو ګوډۍ باندې ته ګزاره کوې، یو باندې به زه ګزاره کوم. دوست محمد قریشي رحمت الله علیه فرمایي وایي چې غرمه به شوله، طالبان به چې کوم دی نو بس اوده شول، ما به منډې کړلې، زه به روان شوم. وایي چې به ورغلم وایي دا مور به په کوڅه کې ولاړه وه چې طالبه ډېر انتظار مې ته وکړو که نه، ته زر راځه که نه، زه د پردی مزدوره یم، زه خپل مزدوري کوم، چغې راپسې جوړي طالبه ته زر راځه. وایي ډوډۍ به پېنه راواغه شوه، ماښام به شو. دوست محمد قریشي رحمت الله علیه فرمایي ماښام به مې منډې کړلې چې ور به غلم، وایي دا مور به زما په انتظار باندې ولاړه وه. دوست محمد قریشي صاحب فرمایي چېرته هم د دې نه مخکې زه نه یم تللی، دا به په کوڅه کې ولاړ وه انتظار به یې کوم. او طالبه ډوډۍ والا دوست محمد قریشي رحمت الله علیه فرمایي زمونږ هم طالبي و نو علم هم پوره کو او را روان شوم، نه مې په ابۍ باندې بیا خبر واغستو، نه مې د ابۍ پوښتنه بیا وکړله، خو الله تعالی دروازې بیا کولاو کړلې. سختو پسې ان مع العسر یسرا راته راله، سکون راغی، مریدان د هغه ډېر لوی مریدان، لوی سلسله نقشبند سلسلې ډېر لوی ولي الله دی. فرمایي چې کوم دی نو الله تعالی لاره کولاو کړله، عظمت میلاو. یو ورځ اوده ومه، د شپې مې خوب ولیدو، خوب کې ګورم جنت ته، په جنت کې ګورم دا ابۍ په جنت کې ګرځي. وی ما ته आवाज وکړو چې ای طالبه تا وپېژندم. ما چې نه مورې نه مې پېژندلې، ته څوک یې؟ مورې ما خو نه یې پېژندلې، ته څوک یې؟ وی راته وفرمایل چې ای طالبه زه هغه مور یم هغه تاله چې ما یوه ډوډۍ درکوله، زه حقه یم. ما چې مورې الله د سره څه وکړل ته خو جنت کې ګرځې، جنت مزې نه ته میلاوړي. وایي چې د الله در ته مخامخ شومه، وایي رب راته وفرمایل چې تا زما د قرآن طالب له یوه روټۍ ورکړې ده، زما بندګړي په یو روټۍ باندې مې جنت ته داخله کړې. راځئ نن د طالب دعا واخلئ. زموږ مدرسه ده، موږ ختم خواجاګانو کو دعا لاسونو الله امت معاف کا، الله امت په سمه لار، الله امت مدرسې سره امداد کوونکې دعاګانې کوو. د نیمې شپې دعاګانې کوي طالبان، نیمې شپې. اخیری خبره ته وکړم، روان وم بل ځای ته بیان مې وکړو، نو مدرسه د هغې ناظم صاحب تمارین کړی، مې زه به شپې له درځم، په نیمې شپې به در رسېږم، نه معلومه ده څه ټیمي، خو څوک راته ودروه چې لږ ارام وکړم، سبا راغوي ځای نه زه بیا بل ځای ته تلم. ناظم صاحب دې الله خوشحاله کړي، ورته طالب ودرولی و، نو زه راننه وتم، ناوخته چې رالم کله شپه شوله، نو د شپې د نیمې شپې ناخوا 3-4 بجو کې دا استادان چې کوم دی دا ماشومان را پاسئ بچو قرآن شروع کړئ، دا ماشومان چې کوم دی هغه وخت کې قرآن وي چې په کم وخت کې الله تعالی فرمایي چې زما بنده وغواړه که نه، زما بنده اخري اسمان ته خپل څنګه هغه شان لایقه ده د کریم رب په حق رنګ اخري اسمان ته حق وخت کې طالبان ناستو، نو چې دا شور جوړ شو، لکه مې ویل فیاض الکریم ته هم په ټوله صوبه کې ډېرې چغې وې، ډېرې منډې وې،
ډېر اوازونه کوي ته دې طالبانو ته وګوره که نه د الله رحمت ورته متوجه دی او د الله قرآن وایي نیمه شپه ده او خپل خوږ الله قرآن وایي زه ته هم لږ پاسه 2 رکعته وکړه نو زه راپاڅېدم اودس چې مې وکړو جومات ته رالم نو هغه قاري صاحب چې داسې ما ته وکتل چې مولي صاحب چېرته نیمې شپې راغلی دی نو چې ما سلام وګرځو نو دا قاري صاحب راپسې راغی ما ته وایي مولي صاحب ته نپل برابر کو زه له یو پیاله چای پخوم ما تهجد وخت کې پیاله چای میلاو شي دا خو لوی چې کوم دی نعمت غیر مترقبه دی دا خو لوی نعمت دی ما شابه عالم ماله پخه کا نو بس زه رالم د قاري صاحب په ځای کېناستم ما یې راشه او لکه مې دا وو چې قاري صاحب ته ووایم چې چای کله وڅښم نو دا ماشومان ناست دي او بانک ته چې کوم دی نیمه ګنټه پاتې ده چې دا پاو ساعت پاتې شي که نه نو دې ماشومانو ته به ووایم چې ټول لاسونه پورته کوي ما ته هم دعا وکړئ امت مسلمه ته دا دعا د دوی لاسونه الله نه غورځوي د دوی لاسونه الله نه غورځوي دې کې کېناستم نو چې کله کېناستم قاري صاحب خو چې یو تکل کوي یو ماشوم لګیا دی زمونږ د قاریان صاحبان د قرآن مجید د حفظ چې کوي د اخرې سپاره پې په ډومبي ځل باندې یاد 13مه سپاره اوس په دې فلسفه زه هم نه پوهېږم خو دا پې په ډومبي ځل باندې یادوي دا پې یادوي نو دا ماشوم ناست دی 11 کالو دی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها نو خوب ولا ټالۍ ورکړي بیا شروع کړي دا ماشوم بیا شروع کړي بیا ولا خوب ټالۍ ورکړي دا ماشوم بیا شروع کړي بیا ولا خوب ټالۍ ورکړي دې ماشوم دا خوب راټینګ نه کړ دې ماشوم دا خوب راټینګ نه کو دا قرآن ورته چې غوړېدلی پروت نو چې دا خوب یې راټینګ نه کو نو چې دا خوب ورغی نو چې تلو نو دا خپل سر یې راواغستو او د قرآن کې کېښود ویسته ودش قرآن کې ودش ما ورته داسې کتل ای خدایه مې خدای ستا څه عجیبه فیصله ده طالب له خوب ورغی قرآن ورته غېږ کولاو کړه راځه زما د غېږ کې ودشه ته زما یې راځه زما د غېږ کې ودشه زما د غېږ کې پرېوځه د قرآن مجید کې سر ایښودی ودو نو زه ورپاڅېدم چې ورپاڅېدم لاس مې پې کېښود نو هغه ټوپ کو چې قاري صاحب راغی ما به وسوی قاري صاحب راغی ما به وسوی نو چې کله ورالم نو ټوپ یې ووه نو ما بچیه ټوپ مه وهه بچیه ټوپ مه وهه لږ دا تندی را دې خوا که چې هغه تندی ښکل کړم چې کوم تندي سره قرآن مینه وکړله که ستا د دې تندي نه خاطره ما الله معاف کړي ما الله معاف کړي کلیواله مشره سپینګیریه نوجوانه دا ماشوم چې د نیمې شپې په قرآن له پاسه لاس کېږدي چې یا الله یا الله یا الله مړه دا لاس به الله وغورځي دا لاس به الله تش بوځي والله وطن ته والله د ځمکې ته والله د کلي ته والله د علاقې ته والله پاکستان وطن عزیز ته ستا دا طالب د نیمې شپې دعاګانې کوي الله وطن الله ملک الله دا قوم یا الله یا الله غوښتنه کوي راځئ دعاګانې واخلئ دا دعاګانې واخلئ نشي کولی عالم شه دا وګوره دراست وګوره قسم په خدای دومره خوشحاله شو دا زما 15مه جلسه دراساتو والا 15مه جلسه ده زما څه کال چې دراساتو والا په هغې کې فارغېږي الحمدلله دا 15مه زما ده 15 جلسو کې دا وګوره دې کې ولا چې کوم دی دا نوجوان یو پکې سپینګیری جي صاحب مبارک دی هغه نورو کې چې مې وکتل ستاسو دا څومره سپینګیري چې ناست دی کونټۍ والے او بابا پکې راپاسېد کونټۍ والے سپینګیری بابا ما کاکا څنګه چل دی ما ته ویل الحمدلله استاد جي 60 ساله کې چې کوم دی الحمدلله ما د سکول نه ټیچینګ بس کړی دی او د هغې نه پس مې علم شروع کړی په کونټۍ باندې را روان و ما یې قربان شم ټیچر صاحب قربان استاد انشاءالله د قیامت په میدان به ام او بی نه د دې ملنګانو طالبانو د علم به سره د قیامت په میدان انشاءالله درس نظامی کار مشهور کې دا به سره انشاءالله تعالی دا ګلدسته کوي وخت ورکوي چې د قیامت په میدان صفونه ولاړي او په صفونو کې چې کوم دی نو شیخ الهند ولاړي په هغه صف کې قاسم نانوتوي ولاړي په هغه صف کې چې کوم دی مولانا ذکریا ولاړي په هغه صف کې مولانا الیاس ولاړي په هغه صف کې غلام غوث هزاروي ولاړي په هغه صف کې مفتی محمود ولاړي په هغه صف کې مولانا ایوب جان بنوري ولاړي مړه چې په هغه صف کې چې کوم دی مولانا بیجدګر ولاړي په هغه صف کې مولانا شیخ حسن جان صاحب ولاړي په هغه صف کې چې کوم دی مفتی محمود ولاړي په هغه صف کې چې کوم دی مولانا عبدالحق ولاړي مشره هغه صف کې خپل ځان ودروه هغه صف کې خپل ځان ودروه د علماو صف کې ودرېږه چې د قیامت په میدان د علماو په صف کې ولاړې کاروبار نه دې منع نه کوو
دولت نه دې منع نه کوو، جاګیر نه دې منع نه کوو، لیندین نه دې منع نه کوو، نه دې منع کومه کوه، هغه زموږ ضرورت دی، خامخا به یې کوو، خو دا فارغ وخت مدرسې له ورکړه، دا فارغ وخت مدرسې دراساتو راشه داخله ول، سکولې ټیچرې پروفیسرې پرنسپل نوکر پیشه نوکری کې راځه ما د هغه وخت درکړی چې په هغه وخت کې دا مولا صاحب راشي خپل بچي پرېږدي خپل اولاد پرېږدي او تا ته وایي راځه چې تا ته قال قال رسول الله وښیم، راځه تا ته قال قال رسول الله وښیم، یو دا وکړي روان کال درس نظامیم شروع کوي انشاءالله دوی روان کال داخلي پکې والے د لومبۍ درجې نه پکې داخلي والے کم طالبان دي واخلئ پکې داخلي انشاءالله. او درېمه خبره دا ده چې دې مدرسې سره کلک امداد وکړئ، کلک په 2000 روپۍ باندې مړه ټول څه به ووایي یار 2000 روپۍ باندې